وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. فمخی رکو کی د بی بی مریم فضیلت بیان شو. اس پدی رکو کی ہم د بی بی مریم فضیلت اللہ پاک ذکر کی. بی بی مریم اللہ رب العالمین د جبریل علیہ السلام پواسطہ دے سر خبر اکڑی. جبریل علیہ السلام راغی چھ اللہ پاک بی بی مریم تخوخہ کڑی تی پاک کڑی د انسانانو د نزدیکت نے تپاک پیدا کڑی. د خپل دور په زنانو باندې ته اوچته او اے بی بی مریم تد اللہ پاک عبادت پا عاجزے کوا سجدے کوا رکوگانے کوا. بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در رسالت دلی اللہ پاک ذکر کئی چی پیغمبرہ دی بی بی مریم او دا حضرت زکریہ علیہ السلام دا دی واقعی علم تاسو تمنگ زکا درک تزمنگ دا طرف نا پیغمبری زکا دا غی دا قلمونو غرزول پا وقت کی تا موجود نوی. زمانگ دا مسلمانان عقیدہ دا چا اللہ پاک حاضر ناظر دی، نبی علیہ السلام حاضر ناظر ندی. زکا نبی علیہ السلام تا اللہ پاک فرمائی کلچ دی دا قلمونو غرزول قرندازی کو لتنوی نوکہ حاضر ناظر وی لکہ دا بریلیان عقیدہ دا دی آیت مراد ببیاسشی. او کلچی بی بی مریم تا جبریل علیہ السلام راغی دا اللہ پا حکم باندی او بی بی مریم تا یہ خوشخبری ورکا چی تا تب اللہ پاک زوی درکی چی داغنو لقب مسیح ہوئی نم بے عیسیٰ ہوئی او ستاب وادن علاوہ دا بچی کیگی او دا با دیر صفتن خاون بھی دی بی بیوی ما خوادن ندی کری او گناہگارم نیم زما دا بچی بسنگ کی فرشتیوی بغیر دا خاوند دا اللہ تعالی بچی در کی او بچی بدی عیسیٰ علیہ السلام وی او دا دیر خو صفتن مالک بی ما شموالی کی بخلقو سر دا اخیار و غٹو خلقو پشان خبری کی او بیا چکل بودا شنو بیا بیم دماغی توازن برابر وی او دتا منگ علم ورکڑی دا کتاب مخکنو کتابونو تورات باندی بفیگی انجیل باندی بفیگی دلو منگ انجیل ورکڑی. امدانگی عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک پا کلمی دا کن سرا دا بی بی مریم نا بغیر دا خاون نا پیدا کن. بن اسرائیل تمنگ اولی گاگا تمنگ معجزات ورکو. یو معجزہ داوا چی دبا دا خطن دا خاپیرک پا شکل باندے مرغے جوڑ اکڑا سمرا دا انسانانو نظر بورتا لگی دو آب اخکاری دا چلوتا تا نظر نبا چی پناشورا پریب ہوتا بیا بخطا شوا. گورا دیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائی بی اذن اللہ دا اللہ پا حکم معلوم دا شی چی عیسیٰ علیہ السلام خودے نو دا اللہ پیغمبرو ہر کار اللہ پا حکم کو. پیدائشی اڑاندو او پیدائشی برگی مرض والا چی لا علاج بیمارے وی پا دا وقت کی عیسیٰ علیہ السلام بپاغی دم چیا بخکی مڑی بجوندی کئی دا اللہ پا حکم. عیسیٰ علیہ السلام یوسو مڑی جوندی کری یوی سلور انسانان جوندی کری یو اخپل یو ملگرو دا عیسیٰ علیہ السلام چی داغنو مغادر اغیر جوندی کرو. دویم یو بوڑے و یزویم وفات شوی دی چا غر آتا جوندی اغیم را جوندی کر. دریم یو عشر زکاة را طولون کے سڑیو دا غلور وفات شوی اغیر را جوندی کرو. او سلورم دا نوح علیہ السلام زوی سام اغیر را جوندی کرو چه سلور زر کال پاغا وقت کی تیر شیو. دا عیسیٰ علیہ السلام را جوندی کرو.
د عیسی علیه السلام په دم باندې 50,000 بیماران جوړ شوي خو هغه بیمار به په دم جوړېده چې مسلمان به او چې مسلمان بنو د عیسی علیه السلام دم به پې نه چلېده عیسی علیه السلام بله معجزه دا وه چې چا په کور کې څه خوړلي و څه به یې ځان له څیزونه ذخیره ساتلي ورته به یې وویل تاسو دا خوړلي دي دا مو ذخیره کړي د دې علم هم الله ورکړو او عیسی علیه السلام د تورات تصدیق کوونکی و الله پاک تاسو ته تورات کتاب درکړو د هغې عقاید او د دې کتاب انجیل عقاید یو دي یهودیانو چې کوم څیزونه په ځان باندې حرام کړو عیسی علیه السلام ته الله پاک وحی وکړه چې دا زه دوی ته حلالوم عیسی علیه السلام په مخالفت کې یهودیان را پاسېدل هغوی پې نعوذ بالله بیبي مریم بعد د زنا تهمت ولګو او چې عیسی علیه السلام کله د نبوت او د رسالت کار شروع کو نبوت ملو شو او د عیسی علیه السلام خلاف یهودیانو مشوره وکړه چې دی به قتل کو او د قتل نه بعد به دی منګه پانسی کو اول به من گرفتار کو بیا به پانسی کو بیا بوله د لاش به حرمتیو کو او دا غینه بعد به عیسی علیه السلام دین من ختم کو یهودیانو دا مشوره وکړه الله رب العالمین عیسی علیه السلام ته حکم وکړ دی یو کور کې کین هغې کې ناستو د سره خپل ملګري هغې ته حواریین وی خالص ملګري دا نیکان خلکو چې 12 یا یو کم 13 کسان نیکان خلکو سپین جامې به اغوستې وي خپلې غریبې مزدورۍ کولې د عیسی علیه السلام دوستانو تابعدار نیکان خلکو عیسی علیه السلام به زما ملګرتیا به څوک وکړي دی موږ به دې وکړو دې یهودیانو په یو کور کې عیسی علیه السلام چې کم کې ناستو ابلیس شیطان ورته ځو خو چې عیسی علیه السلام په دې کور کې ناست عیسی علیه السلام پسې ورل خپل یو سړی وردن نکو عیسی علیه السلام شکل الله پاک هغه باندې راوستو خپل سړی دی مړ کو دی بیا حیران شو چې زمونږ سړی څه شو عیسی علیه السلام څه شو که موږ عیسی علیه السلام قتل کړي زمونږ سړی څه شو او که نه موږ خپل سړی قتل کړي نو عیسی علیه السلام څه شو په دې شک کې دی پرېوتل خو به هر حال عیسی علیه السلام الله پاک د دې د څلورو واړو منصوبونه وسات دوی به موږ به بند کو د بندېدو نه الله وسات دوی به موږ به پانسی کو الله د هغې نه وسات دوی به موږ به بې حرمتي وکړو الله د هغې نه وسات دوی به موږ به د عیسی علیه السلام دین ختم کو الله پاک د دین هم وسات الله پاک عیسی علیه السلام اسمانونو ته وخېږو عیسی علیه السلام چې کله الله پاک اسمانونو ته خېږو د عمر 33 کالو او د یو روایت مطابق عیسی علیه السلام ته نبوت د 40 کالو عمر کې ملو شو او چې کله اسمانونو ته ختنو په دې وخت عمر د 80 کالو او چې کله وفات کېږي د عمر به یو شل کالو اسمانونو کې څومره عمر د عیسی علیه السلام تیریږي دا به دې دنیا والا عمر کې شمار نه دی ځکه عیسی علیه السلام نن سبا تقریبا 2023 کالو شو چې عیسی علیه السلام اسمان ته ختلی دی عیسی علیه السلام اسمانونو کې دی چې کله عیسی علیه السلام راکوز شي نو دی به 40 کاله عمر په ځمکه باندې تیر کړي او د نبی علیه السلام شریعت قانون به نافذ کړي هغې نه بعد به قیامت راځي نو 80 کاله عمر 40 کې نبوت ملو شو 40 کاله محنت 80 کاله عمر کې اسمان ته لاړو او بیا چې کله راکوز شي 40 کاله او بیا په ځمکه باندې محنت وکړي نو یو شل کاله عمر کې به عیسی علیه السلام وفات کېږي عیسی علیه السلام چې کله ختن د دو والده بیبي مریم ژوندۍ وه او چې کله عیسی علیه السلام لاړ 6 کاله بعد د مور بیبي مریم وفات شو عیسی علیه السلام الله پاک د دې تکلیف نه وسات
د عیسی علیه السلام په بدل کې چې دی یهودیانو خپل سړی کم مړ کړی د هغه نوم تتیانوس دی. توتیانوس دا دی خپل سړی مړ کړ. نو الله جل شانه په دې آیاتونو کې د عیسی علیه السلام دغه واقعه ذکر کوي او د بیبي مریم د فضیلت او د عیسی علیه السلام معجزات ذکر کوي. نو فرمایي وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ او یا کا وقت جو بھی فرشتی اے بی بی مریم ان اللہ اصطفاکی فرشتہ جبریل علیہ السلام خوا اے بی بی مریم ان اللہ اصطفاکی بے شک اللہ پاک تقبل کڑی تیغور کڑی پا دنیا کی پا معشوم والی کی دار قسم حیز او ہر قسم گندگینا دا دی بحیز ماہوارین راتنا وَطَهَّرَكِ اوتی پاکا کڑی اللہ خواہ کڑی مقبولہ کڑی وَطَهَّرَكِ اوتی پاکا کڑی دا ناری نو دا نزدیکت وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اوتی غورکڑی دا خپل دور پا زنانو باندی پا فضیلت کی یا مریم اقنتی اے بی بی مریم تعاجزی کوالی ربی کی خپل رب تاوجد و سجدی کوا ورکایو رکو کوا مار راکین در رکو کون کو سرم ذالک من انباء الغیب دا واقعات بی بی مریم پیغمبر علیہ السلام دا غیب دا واقعون دا نوحیه الیکا چمنگ دا دی وحی کو تا خبرو پاکی باندی اللہ پاکی پی خبری نوچ اللہ یہ خبر کی دیت انباء الغیب ہوئی بریلیان وی پیغمبر علیہ السلام سر علم غیب دی نوچ علم غیب دی نو بیا دی واقعین پخپل ولی نو خبر چی اللہ خبرو او چې الله خبر کنو علم غیب نشو. د بریلیان یو عقیده د شرک علم غیب ده. وما كنت لديهم او تنوی پیغمبر علیہ السلام د دوی سره اذ یلقون اقلامهم کله چې دی غرزول خپل قلمونه په دریای په نهر اردن کې کله چې دی په نهر اردن کې خپل قلمونه تورات والا غرزول د قراندازې د پاره تاسو سره هغه وخت کې نه وي سلی قلمونه غرزول ایهم یکفل مریم چې کوم یو کس به کفالت کوي د بیبي مریم د خپل جماعت د استاد څومره خیال ساتو د خپل استاد د جماعت چې کوم امام عمران صاحب د بیبي مریم پلار داغه سره دومره مینه و چې داغه د لور په کفالت باندې هر یو وی د دې خدمت په زکو د جماعتونو د علماء خیال ساتل پکار دي. وما كنت لديهم اذ يختصمون او تنوی پیغمبر علیہ السلام د دوی سره کله چې دی اختلاف کولو په کفالت د بیبي مریم کې اذ قالت الملائکه یا کا وقت وی فرشتي جبريل علیہ السلام یا مریم اے بیبي مریم ان الله يبشرك بكلمه بشک الله پاک تا ته خوش خبری درکې په یوې کلمې باندې منو چې د الله د طرف نه بوي کلمه عیسی علیہ السلام ته کلمه وي ځکه عیسی علیہ السلام په پیدایش په کلمې سره دی. اسمه المسیح چې داغه نوم لقب به مسیح وي. مسیح یو د عبرانی جبی لفظ دی او یو د عربی جبی لفظ دی. عبرانی جبه کی مسیح سردار تا او مشر او بزرگ تا ہوئی نو عیسی علیہ السلام چې کم لقب مسیح دی دا پمانه د بزرگ دی پمانه د سردار او د نیک دی او عربی جبه کی مسیح پمانه د زائل کیدو د خو صفاتونه نو دجال تا مسیح ویلی شي مسیح الدجال نو دلتا مسیح پمانا دا بیکار صفاتونو دراتلو دا خو صفاتونو دا ختمی دو دی نو دجال تا چکم مسیح استعمال شي پا عربی جبا کی پمانا دا بد انسان او عیسی علیہ السلام تا چکم لفظ مسیح پا عبرانی کی استعمال شي دی دا پمانا دا سردار او دا بزرگ دی نو مسیح لقب دی. عیسی علیہ السلام نوم عیسی دی ابن مریم زوی د بیبی مریم دی عیسیان وی چې الله زوی دین الله رد کو چې نه زوی د مریم علیہ السلام وجیان فی الدنیا والآخرہ
دی با مقرب بی مخورز بوی پا دنیا کی والآخرہ پا آخرت کی ومن المقربین دی بدنیکانو بندگانو نوی ویکلم الناس فی المہدی او خبری بکی دی دا خلقو سر پا معشوم والی کی کلچی بی بی مریم باندی تحمت پا وقت پیدایش تا عیسیٰ علیہ السلام کی اولگی دو عیسیٰ علیہ السلام پا مغا معشوم والی کی پاسی دو او خبری شروع کری قال انی عبداللہ تاسو سخ خیال لی زما پا مور یہودیانو تحمت لگوئی زگور دا اللہ پیغمبر یم عیسیٰ علیہ السلام پا معشوم والی کی خبری ہوگی آتانی الکتاب وجالنی نبیہ وجعلنی مبارکن اینما کنت وصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا دا خیستا مزیدار اخواگی خبری عیسیٰ علیہ السلام پا اغا وقت کی کڑی دی چا اغا وقت کی معشومان خبری نشی کولی عیسیٰ علیہ السلام کڑی دی دا دی خصوصیت پا معشوم والی کی وکالا ومن الصالحین او دا پا بڑا والی کی عیسیٰ علیہ السلام پا بڑا والی کی خبری کی عیسیٰ علیہ السلام لازوان چراکوس چی بیا با بودا چی بیا با وفات کی گی معلوم دا چی عیسیٰ علیہ السلام جواندی دی او قیامت تنزدی براکوزی گی زمون دا مسلمانانو ایمان دی بل دی بدا نیکانو خلقو نی قالت دی بی بی اے رب زما انا یکونو لی ولدن سنگ بزما بچی کی گی ولم یمسسنی بچن حالداری چی ما وعدہ ندی کری قالا اللہ پاک او فرمائل پواسیتی یا جبریل علیہ السلام او فرمائل کذالک اللہ یخلق ما یشاء دارنگی اللہ پاک پیدا کی سے چا اللہ پاک اغواری دا اللہ خوخدا ام بغیر دا خاون او دا نکاح بطال اللہ زوی در کی اذا قد و امرن کلچ اللہ پیسلو کی دا یوکار فإنما یقول لو پس بیشک اللہ پاک او فرمائی دیکارتا کن موجود چا فیکون پس موجود بشی اغا سیز چا اللہ پاک ام سیستوی چا موجود چا ناغشان ومغا سات موجود شی ویعلمه الكتاب والحکمہ او اللہ پاک بدت علم ورکی دا کتاب والحکمہ او دا پیدو دا خبرو علم سرد عمل تا حکمت ہوئی والتورات او دا تورات والعلم والانجیل و انجیل کتاب ورکی ورسولا الى بنی اسرائیل او منگلے گلو بنی اسرائیل تا دوی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام منگلے گو انی قد جیتکم دوتو فرم ما تاسترا تکڑی وی آیت من ربکم پا معجزو درب ستاسو انی اخلق لکم من التین بے شک از جوڑم ستاس دا پارا دا مارغانونا کہا یا تتویری پشان دا مارغو حقیقت مارغنا شکل و صورت دا مارغو عیسیٰ علیہ السلام پا وقت دا جوڑول جائزو خاپیرک پا شکل مارغ بے جوڑ فانفخو فی پا زوپکی وان پاگی کے دم بٹواچم فیکونو تیرم بیدن اللہ دا خط دا مارغ بشی مارغ دا اللہ پاک پا اجازہ باندی اغا با پاسی وزر بوی خمجیدار با علوزی وبریو الاکما والابرسا او زو دم چوم چاگی باندی اللہ پاک صحت پر کی پیدایشی ڈنتا او برگی مرز والتا وحی الموتا بیدن اللہ او زد اللہ پا حکم باندی جوندکم مڑی او نبیکم بما تاکلون و ما تدقیرون فی بیوتکم او زبا خبرداری درکم تاستا پاغسا چی تاسی زانتا ذخیرہ کوئی او غسا چی تاسی خوری فی بیوتکم پخپلو کورون کی ذخیرہ کوئی ان فی ذالک لا تلکم ان کنتم امنین یقین پدی کے خامخا نقرس تاسو دا پار کچری تاس مومنانی چیز نبیم ومصدقا لما بین یدی من التوراتی او مارا تکڑی تاستا پدا سی حال کی زد تصدیق ہم دا کتابون چی ددمان اولان دی لکا تورات وَلِوْحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ او دا پارا دی چی بیان کم تاستا غسیزنا چی اللہ پاک حلال کی ساز پارا بازی آغا حرم علیکم چی حرام کریشی پتاسو باندی وَجِهَتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ او مارا تکڑی تاستا پنخو درب ستاسو فَاتَّقُوا اللَّهَ پس تاسو یری کی دا اللہ پاک نواتیون و زمان تابداریو کئی ان اللہ ربی و ربکم فعبدو بے شک اللہ زمان رب دوستا سمرد عبادت دیو اللہ کئی هذا صراط مستقیم دانی غلار دا فلما حس عیسیٰ منهم الكفر قال من انصاری الاللہ ہر کلچ محسوس کا وہ عیسیٰ علیہ السلام دکا دا یہودیانونا مشورات دا قتل چی کفر دی دا پیغمبر قتل لا کفر دی دلتا کفر نمراد مشورہ قتل لا قال من انصاری الاللہ عیسیٰ علیہ السلام سکبہ زمین دادو کی دا اللہ پا دین کی قال الحواریون نحن انصار اللہ
او وی حواریینو چې موږ به د الله امداد وکړو د الله پاک د دین امداد وکړو آمنا بالله په الله ایمان راوړی دي واشهد بأننا مسلمون او ته ګواښیږه چې یقینا موږ مسلمانان ربنا آمنا بما انزلت اے رب موږ ایمان وروړي په چې تا نازل کړي په عیسی علیه السلام انجیل واتبعنا الرسول موږ تابعداري کوو د خپل پیغمبر عیسی علیه السلام فاكتبنا مع الشاهدين پس موږ شمار کا املیکا د گواهی ورکوونکو د عیسی علیه السلام ومکروا او د يهوديانو تدبیر کو د عیسی علیه السلام د قتل ومکر الله او الله پاک تدبیر کو د عیسی علیه السلام د بچ کولو والله خیر الماکرین الله پاک بهترین تدبیر کوونکی دی اذ قال الله یا عیسی یا تا وچ الله پاک او فرمای عیسی علیه السلام انی متوفیکا یقینا تابزو وفات کوم په خپل وخت مقرره باندې ورافعک او په الحال تاسو چتم الی اسمان طرف ته ومطهرک او تاسو پاکو من الذين كفروا د تهمتون د خلقونه چې کافران دي وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه او زګردو ما کسان چې ستا تابعداري کړی دا پاکی دکی د پاسه د کسانو چې يهوديان دي کفرو چې کافران دي الى يوم القيامه تر د قیامت پورې ثم الى مرجعكم بیا زما طرف تاسو پسیده پاکو بینکم فيما كنتم فيه تختلفون فزو په سره په مابین ساس کې پاسه کې تاسو به کې اختلاف کوي فاما الذين كفروا فسرجا كسان چې کافران دي کفر کړی وي فوعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره فزو عذاب ورکوم غي ته عذاب سخت په دنیا او آخرت کې په دنیا کې عذاب پقید باندې په ټکس باندې په قتل باندې والاخرت او په آخرت کې په جهنم باندې په عذابونو باندې وما لهم من ناصرين او نبی د دې لپاره څوک مددگار د عذاب نه بچ کوونکی واما الذين امنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان نوړي عمل نکړي دنه کې فيوفيهم اجورهم پس پورا ورکه الله پاک دی ته بدلی والله لا يحب الظالمين او الله پاک من نساتی د ظالمانو سره ذلك نتلو عليكم من الايات والذكر الحكيم دا واقعات چې تاسو موږ بیان کړی عیسی علیه السلام دا موږ لولو پتا باندې من الايات د نخو د نبوت ستا والذكر الحكيم او نصیحت او د حکمت د کلام بیا دې سیانوي چې عیسی علیه السلام د الله زوی د ځکه پلار نشته الله فرمایي چې عیسی علیه السلام زوی شونه بیا آدم علیه السلام تاسو د الله زوی ولې نه مني حالانکه آدم علیه السلام تاسو د الله زوی نه مني حالانکه هغه بغیر پلار او مور پیدا دي نو بیا عیسی علیه السلام ته څنګه د الله پاک زوی داسې کفر خبره کوي عیسایانو چې کله مناظره وکړه اخره کې بیا نبی علیه السلام دوی ته چې اوس مباهله کو دغه مناظره کې خو شکست خوړو د نجران عیسایانو سره نبی علیه السلام بیا د مناظرین بعد مباهله کوي نبی علیہ السلام دوی ته تاسو بخپل اهل او عیال لو باسی او زب خپل اهل او عیال لو باسم او مباهله بو چې کوم جانب حق یغی ته بنجات ملو شي او کوم جانب چې نه حق ناغي به هلاک شي نجران عیسایانو ته وی هغه وی بس مباهله نکو چې مباهله نکي بیا به ټیکس مني وی بالکل منګه ټیکس منو نجران عیسایان وی چې منګه تاسو ټیکس منو نبی علیہ السلام په دې باندې جزیه ټیکس مقرر کړ چې تاسو به منګ تا سالانه 2000 جوړي جامې را کوي زر جوړي با د سفر یعنی په دویمه میاشت کې را کوي او زر جوړي با د رجب په میاشت کې را کوي 2000 جوړي به کال کې مونږ ترا کوي د دین علاوه دیر زری برا کوي د جهاد دیرش اسونه برا کوي دیرش به او خان را کوي او دیرش به وسلې را کوي دوی بالکل ټیک دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې ټیکس مقرر کو او دا غینه بعد دا نجران عیسایان د مناظره کې شکست خورل نه بعد رخصت شو ناغه دې کې مختصر ذکر کی ان مثل عیسی عند الله بشک مثال عیسی علیہ السلام پر نزد الله کما مثل آدم په پیدائش کې پشان د مثال د آدم علیہ السلام دی آدم علیہ السلام به پلار او به مور الله پیدا کړی د خټینا او عیسی علیہ السلام به پلار الله پاک پیدا کړی د بیبي مریم نا د الله پاک قدرت دی خلقو من تراب الله پاک دی پیدا کړو د خورنا ثم قال له كن فيكون الله پاک فرمای کن موجود چا فيكون پس دی موجود چ پیدا شو
الحق من ربک د عیسی علیہ السلام دا نبی کېدل او خدای نه کېدل د حق د ستا رب د طرف نه فلا تکن من الممترین پس ته مه کېږه د شک کوونکو نه فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک پس چا چې تا سره جګړه کوله په عیسی علیہ السلام باره کې د خدای په دعوه کې من بعد ما جاءک من العلم پس د هغې نه چې تا ته راغی علم فقل پس تو فرمایي پیغمبر علیه السلام تعالوا تاسو راشئ ندعو موږ به راغواړو ابناءنا خپل زامن و ابناکم ستاسو زامن ونساءنا خپل بیبیانې ونساکم ستاسو بیبیانې وانفسنا او منګ خپل ځانونه وانفسکم او تاسو خپل ځانونه ثم نبتهل بیا به مباهله وکړو مباهله عاجزه سره به دعا وکړو چې کوم جانب ته نجات ملو شو هغه به حق او چې کوم جانب هلاک شو به نه حق فنجعل لعنة الله على الكاذبين پس موږ به وګرځو لعنت په دروغجنو باندې ان هذا لهو القصص الحق یقینا دا واقعات د نجران د عیسایانو د حق واقعونه ده وما من اله الا الله او نشتري بالمعبود سوا د الله پاکنا وان الله لهو العزيز الحكيم او بشک الله پاک خامخا غالب حکمت والا ذات دی فإن تولوا پس که چردی مخوالو فإن الله عليم بالمفسدين پس یقینا الله پاک خپې دی په فسادیانو باندې قل یا اهل الكتاب په مخکې رکوع کې د عیسایانو او د یهودیانو د منسوبو جواب بیان شو اوس په دې رکوع کې الله پاک دې ته مشترکه دعوت ورکړي نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې دې ته وایي زمونږ او ستاسو عقیده خو یو ده ستاسو په کتابونو کې هم دا دي چې الله یو د اس قسم شریک نه لري او زموږ په کتابونو کې هم دا دي نو په دغه عقیده باندې متفق شو شرک مه کوئ بل دا یهودیان عیسایان دی چې ابراهیم علیه السلام یادو چې دا عیسائی یا یهودي الله پاک فرمایي تاسو دروغ وایي ولې تاسو ته پته نه چې ابراهیم علیه السلام تاسو نه وړاندې تیر شوی دی عیسی علیه السلام نه وړاندې تیر شوی دی نو ابراهیم علیه السلام نه یهودي او نه عیسائی البته که څوک د ابراهیم علیه السلام دعوه کوي داغه د ملت نو داغه په طریقه باندې جون تیر کوي او د ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې روان صرف او صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان او مؤمنان دي معلومه دا شو چې یهودیان عیسایان په دې خپل دعوا کې دروغجن او بیا یهودیان عیسایانو ته الله جل شانه دعوت ورکړي چې اے اهل کتاب تاسو ولې کفر کوئ ولې تاسو پیږئ نه چې دا پیغمبر علیه السلام نه انکار کوئ تاسو ولې حق او باطل ګډوډ کوئ ولې تاسو پیږئ نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سم صفت مو په خپل تورات او انجیل کې د ځان او ګډوډ کړ دا ولې په پوهه باندې دا کار کوي بل د یهودیانو د زړه محبت او د زړه اراده ذکر کوي چې دی مسلمانان د خپل دین نه اړول غواړي نو فرمایي قل تو فرمایي پیغمبر علیه السلام یا اهل الکتاب اهل کتابو تعالوا تاسو راشئ الى کلمة داسې کلمې تسواء بیننا و بینکم چې برابر ده په مابین زمونږ او په مابین د ستاسو کې الله نعبد الا الله دا چې موږ به عبادت نه کوو صرف د الله به کوو الله نعبد الا الله چې موږ به عبادت نه کوو د هېچا سوا د الله ولا نشرک به شیئا او موږ به شرک نه کوو د الله پاک سره د هېچا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او نه به نیسي بعض زمونږ او بعض ستاسو نه نه به نیسي بعضې زمونږ نه بعضن بعضې لره اربابا من دون الله خدایان سوا د الله فإن تولوا پس که چرې دوی مخ واړو اعراض وکړو فقولوا پس تاسو فرمایي اشهدوا بأننا مسلمون تاسو ګواس یقینا موږ مسلمانان دا زموږ عقیده ده یا اهل کتاب اهل کتابو لم تحاجون فی ابراهیم تاسو ولې جګړه کوي په باره د ابراهیم علیه السلام کې وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعد او حال دا چې نه نازل شوي تورات او انجیل مگر پس د ابراهیم علیه السلام نه افلا تعقلون تاسو عقل نه لرئ چې ابراهیم علیه السلام ته یهودي عیسائی وایي ها انتم خبردار هؤلاء اے خلقو حاججتم تاسو جګړه کوي فيما پاغه سکی لکم بی علم چې پاغه استاد پارشت دی علم فلم تحاجون فيما ليس لكم بعلم پس تاسو ولې جګړه کوي پاغه سکی چې تاسو پاغه باندې اس قسم علم نشتا عیسی علیہ السلام په باره کې د خدای دعوه کوي نو زسنه سم معجزات د سرشت اگر چې تاسو پاغه نه پیږي ابراهیم علیہ السلام ته يهودي عیسائی وایي په دې تاسو اس قسم علم او دلیل نشتا والله يعلم انتم لا تعلمون او الله پاک کیږي حال لري چې تاسو نه پیږي ما کان ابراهیم يهودي ولا نصرانيه
نو ابراهیم علیہ السلام یہودی عیسائی ولكن كان حنيفا مسلما لیکن او ابراہیم علیہ السلام سراسر په ہدایت مسلمان وما كان من المشركين نو د مشرکانو ان اول الناس بابراهيم یقینا نزدی انسانانو ابراهیم علیہ السلام ته للذین خلق اتبعوا چې تابعداري د ابراهیم علیہ السلام کړي وهذا النبي چې تابعداري د ابراهیم علیہ السلام کوي وهذا النبي دا پیغمبر علیہ السلام والذین آمنوا مؤمنان والله ولي المؤمنين والله پاک دوست د مؤمنانو دي ود طائفه من اهل الكتاب خو قوي جماعت اهل الكتاب لو يدلونكم استاسو د دین ناړول وما يدلون الا انفسهم او نه گمراه کی دي مگر خپل ځانونه وما يشعرون دي نه پیږي په خپل ګټه نقصان یا اهل الكتاب اهل کتاب لم تکفرون بآیات الله تاسو ولې کفر کی د الله په آیاتونو باندې د پیغمبر علیه السلام د صفاتونو انکار کوي وانتم تشهدون حال د تاسو خو پیږي چې دا ناجایز کوي یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل تاسو ولې ګډوډ کوي حق لرا د باطل سره د نبی علیه السلام صفاتونه بدلوي په تورات کې نو څه خبرې پکې سم پاتې کیږي او د ځان پکې لګي بالباطل د باطل سره وتكتمون الحق او تاسو ولې پټوي حق لرا چې د نبی علیه السلام صفاتونه دي وانتم تعلمون هل تاسو پیږي چې نبی علیه السلام رښتینی پیغمبر دی وقال طائفه من اهل الكتاب يهوديان په خپل منځ کې مشوره وکړه چې دا مسلمانان په کومه طریقه دین نه واړو نو مخکې رکوع کې د دې يهوديان اهل کتاب او د زړه تمنا بیان شو مسلمانان دین نه اړول اوس په دې رکوع کې د دې هغه تمنا باندې عملی شکل او صورت ذکر کیږي چې دې د هغې دپاره یو مشوره یې دا وکړه چې د ورځې په سحر شروع کې به موږ ووایو چې موږ مسلمانان شو موږ ستاسو دین منو چې کله د ورځې مازدیګري او ماښامي شي موږ به انکار وکړو چې موږ دا دین معلومو چې دا دین حق دی پیغمبر حق دی کتاب حق دی او که نه نو موږ معلوماتو که تحقیق مو وکړو نو موږ دې نتیجې ته ورسو چې دا پیغمبر هغه آخر زمانې والا پیغمبر نه دی نو د دې د وجې نه مسلمانان زموږ سره راووړي دا منصوبې جوړه کړه د ورځې په شروع کې به اقرار د ایمان وکړو نو د ورځې په آخره کې موږ بیا انکار وکړو موږ به بیا وایو چې دا پیغمبر رښتونی نه دی موږ معلومات وکړو د موږ سره به ډېر مسلمانان د دین نه راووړي الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د آیاتون نازل کړ چې دې مشوره وکړه تاسو د دې تصدیق مکوئ ځکه د دې خیال داري چې دا ولې دا نبوت د دې بني اسرائیلو په ځای باندې اسماعیل علیه السلام بچو ته وړېدو صرف د دې حسد د وجې دا مشورې کوي بیا د دې اهل کتاب هغه خیانت ذکر کوي چې اهل کتاب چې کوم پکې مسلمانان او نیکان دي چې هغې نبي علیه السلام سره ملګري شوي دي هغه بعضې داسې دومره نیکان دي که یو ډېرې ورسره امانت کښېږدي د زیات مال نو بیا هم پکې خیانت نه کوي او بعضې پکې داسې بدبخته دي که معمولي غوندې یو درهم هم ورسره امانت کښېږدي لکه کعب بن اشرف یهودي نو دوی په هغه 1 روپۍ کې هم خیانت کوي کم پکې نیکان دي ډیر مال کې هم خیانت نه کوي او کم پکې بدان او خاینین دي ناغي په لږ مال کې هم خیانت کوي او بیا دې څه وایي موږ له چې چا امانت راکړی دی نو دې سره زموږ حق کېږي نو موږ ته دا امانت کې خیانت ځکه کوو دا په زموږ حق دی دا ګناه نه ده الله جل شانه فرمایي چې نه دا خبره ستاسو دروغ ده بل دا يهوديان چې دي په دې تورات انجیل زبور کې چې د ځان نه کم لیکل کوي او په هغې باندې خپل مالونه اخلي الله پاک فرمایي چې دوی دا کار دا حرام دي او دوی د دې د وجې نه قیامت پر ورځ به دوی دپاره نعمتونه خوشحالۍ نه وي بل بعض اهل کتاب داسې دي په دې تورات کې د ځان نه لیکلو کې او بیا په هغې باندې ژبې تاوی راتاوی دپاره دي چې مسلمانان دوکه کړي چې دا مسلمانان خیال وکړي چې دا پر تورات کې رښتونی امداد الله کتاب دی حالانکه دا پکې د ځان نه لیکلي وي مسلمانان دوکه کول غواړي بل د یهودیانو الله جل شانه باندې دروغ تړنو الله جل شانه فرمایي چې دی له قیامت کې سخت عذاب ورکړي بل یو پیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مسلمانان صحابه کرام راغلل چې جی د بهر نه خلک راشي او موږ تاسو په یو ځای باندې ناست شو نو د بهر نه څوک راشي هغه ته پته نه لګي چې په دې کې پیغمبر کم دی امتی کم یو دی
نو منګ ری دا چې منګ راځو تاسو ته منګ سجده لګو نو چې کله رستم ملمه راشي یا څوک راشي نو هغه به پوه شي چې دا چاته سجده ولګول دا پیغمبر دی او چا چې سجده ولګول دا امتی دی. الله رب العالمین دا آیت نازل کما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه. هغه بندا چې هغه الله نبوت او کتاب ورکړي د لپاره دا جایز نری چې دی او یکونو عبادا چې تاسو ماته سجدي کو. الله جل شانه دا هغه آیت په دغه موقع باندې نازل نو فرمایي وقالت طائفه من اهل الكتاب او ویو جماعت اهل کتاب يهوديانو امنو تاسو ایمان وړي په جبه باندې بالذي پا کتاب باندې انزل على الذين امنوا چنازل شید مؤمنانو تا قرآن وجه النهار دورج په شورو کې په ایمان وروړي وکفروا اخر کفر کې په اخر دورس کې لعلهم يرجعون د پاره دي چې دی واپس د ایمان نه مسلمانان د دین اړول د پاره دي دا مشوره وکړه. الله پاک نبی علیہ السلام ته خبر ورک ولا تؤمنوا تاسو تصدیق مکوئ د ایمان د يهوديانو الا لمن تبع دينكم مگر دا چا چې تابعداري وکړه تاسو د دین. قل تو فرمایا ان الهدى هدى الله بشک هدایت د الله پاک دی. ان یوتا احد مثل ما اوتیتم دا چې ورکړي شي او کستا پشان دا غي چې تاسو ته درکړي شو او یحاجوکم عند ربکم یا دی جګړو کې تاسو سره پنځ درب تاسو. هدایت د الله پاک دی. تاسو ته تورات انجیل زبور کتاب درکړي شو تاسو د دې په باره کې د الله رب العالمین په ورکړه باندې تاسو د دوی سره جګړه کوي. دا خو د الله خوښه ده. نبوت مخکې چا سره اوس چا سره دی نو الله په انتخاب باندې تاسو جګړه مکوئ. قل تو فرمای پیغمبر علیہ السلام ان الفضل بيد الله بشک فضیلت د الله پاک سره دی. یوتی من یشاء الله پاک ورکی چاته چوغواړي والله واسع علیم الله پاک فراخ او زیات علم والدی. یختص برحمته من یشاء الله پاک خاص کی په خپل رحمت باندې چاته چوغواړي والله ذو الفضل العظیم او الله پاک خوند لوی فضل دی. ومن اهل الكتاب او بعض اهل کتابنا من غسوق دین تامن بقنطار يؤدي اليك کچر امین تو ګرځي امانت وسره کې دي زیات مال ادا کی تا ته واپس خیانت نه کوي. ومنهم او بعض د اهل کتابنا من غسوق دین تامن بدینار کچر تو سره امانت کې دی یو دینار لا يؤدي اليك دینا دا کی تا د خپل امانت یو دینار الا ما دمت علی قائمه مگر که همیشه ور پسین خطی بیا به در کی ذالک دا امانت کی خیانت د دوی چې انم بشک دوی قالو دوی وای ليس علينا في الاميين سبيل نشتري پمنګ باندې په خړلو د عوامو د مال خړل کې سګونه ويقولون دوی وای على الله الكذب الله پاک باندې درو وهم يعلمون او حال دار چې دی پیږي بلا ولنا امانت ادا کول پتا سو باندې ضروری دي او خیانت کول باندې ولنا الله پاک د طرف نه عذاب شتا. من اوفا بعهده واتقى چا چې پرواله کو د خپل وعده او تقوا اختیار کړي ان الله يحب المتقين بل بشک الله پاک من ساتنه کانو سره متقانو سره. ان الذين يشترون بعهد الله بشکا کسان چې هغه د الله پاک په وعده باندې و ایمان په قسمونو باندې ثمن قليل قیمت کم ولکن لا خلاق لهم في الاخره دا کسان چې نشتري سره دوی د پاره په آخرت کې جنت ته ونځي. ولا يكلمهم الله او دیم دا چې دوی سره الله پاک د شفقت خبرې نه کوي. ولا ينظر اليهم يوم القيامه او دریم دا چې الله پاک به دوی ته رحمت نظر نه کوي. ولا يزكي الله پاک به نه پاکي د ګنا نه سلورم ولهم عذاب الیم د دوی لپاره پنځم عذاب د درناک پنځم. وان منهم بشک بعضی د اهل کتابنا لفریقا خامخ یو جماعت دي یلون الذم الكتاب چې بدلوي کګوي خپل جبي په لوستلو د کتاب تورات باندې د ځان نه پکې لیکل کړي پاغي جب اړي لتحسبوه من الكتاب د پاره دي چې تاسو خیال کې چې دا د کتاب نه لګیا دي او ما هو من الكتاب حال دا نه وي د کتاب نه ويقولون هو من عند الله او دی وی دا د الله طرف نه دا نازل او ما هو من عند الله او حقیقت دا چې دا نه وي د الله طرف نه ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون او دی وی په الله پاک باندې دروغ حال چې دی پیږي. ما كان لبشر ندی مناسب د یو انسان د پاره ایو ته الله الكتاب چې الله پاک ته ورکړي کتاب والحکم او پوها
علم سره د عمل والنبوة او نبوت ثم يقول للناس بیا دی او خلق ته كونوا عبادا لي نو دا مناسب نه چې دی و چې تا زما بندگان شي من دون الله سوا د الله ولكن كونوا لیکن وی بدا پیغمبر تاسو شي ربانيين الله توجه الله پاک ته توجه ورکونکي الله والا نیکان شي بما كنتم تعلمون الكتاب په سبب د دې چې تاسو تعلیم ورکړي دوی ته کتاب وبما كنتم تدرسون په سبب د دې بما كنتم په سبب هغه چې وې تاسو تدرسون چې تاسو لوستو ولا نو تاسو په خپل کتابونو کې دا خبر لوستل دي تاسو دا تعلیم درکې ولا امرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا او حکم نکي دا پیغمبر تاسو ته چې تاسو نشي فرشتي یا پیغمبران په خدای باندې ایامرکم بالکفر پیغمبران یا فرشتي په خدای نیول دا خو کفر دي نو آیا حکم کوي دا پیغمبر تاسو ته په کفر باندې بعد انتم مسلمون پس د دې چې تاسو مسلمانان دي واذا اخذ الله ميثاق النبيين په مخکې رکوع کې د خائنین او کافرانو انجام ذکر شو چې هغه عذابونو د الله پاک د طرف نه دردناک سزاګانې دي اوس په دې رکوع کې د کافرانو سزا د جهنم عذاب ذکر کیږي الله جل شانه درې وعده اخیستي اولنې وعده الله پاک په عالم ارواح کې اخیستي ده الست بربکم قالوا بلا دویم وعده الله پاک د اهل کتابونو اخیستي ده وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه الله جل شانه دوی نه وعده اخیستې وه چې تاسو ته کوم کتاب درکړی شوی دی دا کتاب به تاسو صحیح طریقې سره نیسئ پټوئ به نه په دې به عمل کوئ صحیح وضاحت به کوئ او درېیمه وعده الله پیغمبران نه اخیستې ده چې د آخر زمانې د پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګتیا به کوئ نو د هغې ذکر دلته دا وعده چېرته اخیستلی شوه یا په عالم ارواح کې یا په ذریعه د وحی د هر پیغمبر نه او نو دا وعده د دوی نه اخیستلی شوه عالم ارواح کې دین جدا وعده اخیستلی شوه انسانانو نه نور نه علاوه جدا او یا دې په دنیا کې د هر پیغمبر نه دا وعده اخیستلی شوې ده نو وعده په دې وه چې تاسو به د آخري زمانې د پیغمبر مرګتیا کوئ د هغه تصدیق به کوئ دی بلکل موږ وعده کوو او بیا الله پاک د خپل دین قبولیت او مقبولیت ذکر کوي چې د دین اسلام نه علاوه بل دین چا خوښ کو دا به الله پاک چرته هم نه قبلوي حالدار چې دین اسلام په تمامو مخلوقاتو کې انسان او د جن نه علاوه چا انکار د دین نه دی کړی او بیا د اهل کتابو یو ترتیب ذکر کی چې دی مسلمانانو ته تورات په عبرانی ژبه کې تلاوت کو او تشریح عربی کې کولا الله پاک فرمایي چې تاسو مددي تصدیق کوئ مددي تکذیب کوئ بلکې تاسو چې الله کوم کتاب نازل کړي منګي منو او بل د دې کافرانو چې حق پټ کړي دا انجام ذکر کی چې دا جهنم دی البته د جهنم نه نجات هغه چاته چې هغه ایمان وروړي او توبه وباسي او دغه حق صحیح طریقې سره بیان کی بیا د دې يهوديانو کفر ذکر کیږي اول کفر کو موسی عليه السلام په وخت کې د څخه عبادت او به ایمان نور توبه وبستله دا غینه بعد دی بیا کفر کې عیسی علیہ السلام انکار بیا دی په کفر کې زیات شو نبی علیہ السلام نے انکار وکړ نو چې دا کافران کله وفات شي په آخرت کې کټوله دنیا دی په فدیه کې ورکی ځان خلاص کی الله پاک فرمایي چې دی فدیه به اسکل نه قبلېږي نو فرمایي وإذا أخذ الله ميثاق النبيين وإياك چې الله پاک واخیستله کلکه وعده پیغمبرانو لما آتیتکم من کتاب و حکمت چې خامخا راځي به تاسو ته کتاب او حکمت علم سره د پوهې ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم بیا برازي تاسو ته پیغمبر تصدیق کوونکی به تاسو دا کتابونو چې تاسو سره لا تؤمنون النبي ولا تنصرون خامخا باغ تصدیق ایمان په پروړی او خامخا به دا امداد کې قال اقررتم ما قسم على ذلك مصري الله پاک تاسو کې تاسو اقرار کوي آیا تاسو په دې زما سره وعده کوي قالوا وی دې ټولو پیغمبرانو اقرار نامنګ اقرار کوي قال فاشهدوا الله پاک او فرمایي تاسو گواو سی وانه معكم من الشاهدين د تاسو سره گواہی ورکوونکو نه يم
فمن تولى چاچ مخوالو بعد ذلك پس د دی وادین یهودیان عیسیانو فاولئک هم الفاسقون دا کسان فاسقان دي افغیر دین الله يبغون ولو اسلم ایا غیر د الله پاک دی غواړي او حالدار چې تابعدار د الله پاک دی منغه مخلوق په سماوات او الارض چې پاسمانو پس مکه کې تو ان پاجزه سره وکړنو په ناراضګي سره ویل یرجون د الله پاک ته بس دی په پس کول شي قل تو فرمایا آمنا بالله وما انزل علينا من ایمان ولې په الله پاک په کتاب چې نازل شي موږ ته وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط او په کتاب چې نازل شي اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اولاد ته وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم او په کتابون چې ورکړي موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام ته پیغمبران ته دوی رب والنبيون من ربهم او هغه پیغمبران من ربهم چې د دوی د رب د طرف نو چې باغی باندې نازل شوی لا نفرق بین احد منهم موږ هیڅ فرق نه کوو په مابین د یو کس د دوی کنه نو مسلمان د دې الله پاک تابعدار یو ومن يبتغي غیر الاسلام دینا څوک چې لټیږي د اسلام نه بل دین فلن يقبل منه هیڅ کله به قبول نشي دنه او هو فی الاخره من الخاسرین دا انسان په آخرت کې تاوانیان نه کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم څنګه الله پکې د دغه قوم ته جای کفر اختیار کو پس د هدایت ایمان نه وشهد ان الرسول حق او دی گواہی ورکړه چې بشک پیغمبر علیه السلام حق وجاهم البینات راغل دوی تواضح دلائل والله لا يهدي القوم الظالمين او الله پاک هدایت نه کوي قوم ته چې ظالمان دي اولئک جزاؤهم عليهم لعنت الله او دا کسان چې دی بدله بشک لعنت په دې باندې لعنت بشک په دې باندې ولعنت د الله والملائکه د فرشتو والناس اجمعين د ټولو خلقو خالدین فيها دی همیشه په دې لعنت کې لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون سپک باندې کړی چې دوی عذاب نه بدی ته مهلت ورکړي شي الا الذين تابوا من بعد ذلك مگر دي چې پس د دې کفر نه توبه واسي واصلونه کمال اختیار کی فإن الله غفور رحیم پس بشک الله پاک بخون کې مهربان دي ان الذين كفروا بعد ایمانهم یقینا کسان چې کفر اختیار ک پس د ایمانونو په موسی علیه السلام ثم ازدادوا كفرا بیا دې چې په کفر کې نبی علیه السلام نه انکار وکړو لن تقبل توبتهم هیڅ کله به توبه قبول نشي ولكم الضالون او دا کسان په گمراه دي ان الذين كفروا ماتهم كفار بشکا کسان چې کفر کوم له شو حال د کفر کیو فلن يقبل من احد ملء الارض اس کله به قبول نشي او کس د دوینا پاندازا د ډکز مکه زابند سرو زرو ولا وفتدا بي اگر کدي فدور کی پدی باندې اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین دا کسان چې د بار عذاب دردناک نه وي د پاره څوک مددگار واخر دعوان الحمدلله رب العالمین